السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو مونږ ستاسو خدمت کې بیا راغلی یو عرض درته کو او یو مفید خبره در سره شیر کو. خبره دا ده چې بعضې خلک لګیي که نه چې دا اعتراضات کوي پر دمونو باندې. نو څنګه ګوره زه تاسو ته دا وایم چې ډاکټري یو علاج دی، حکیمي یو علاج دی، هومیوپیتیک یو علاج دی. داسې ډېر شیزونه هغه د علاج دپاره ذریعه ګرځېدلی دي او سبب ګرځېدلی دی او شفا الله ورکوي. دغه رنګې دا دمونه، دم درود، دا هم یو علاج دی، روحاني علاج دی او شفا به الله درکوي. بله دویمه خبره ده چې موږ له اکثریت کسان راشي چې دا کار راله وارنټۍ سره وکړه چې څومره پیسې غواړي در به کو. نو دا خبره غلطه ده. تاسو که هر څومره غټ ډاکټر لځئ، MBBS لځئ، قیمتي ډاکټر لځئ، بعضې علاج وي تاسو چې کوم دی لکوم نه په کروڑو پیسې ورکوئ او خلک ورکوي. داسې چېرته ډاکټر ته ویلي دي چې دا زمونږ مریض به خامخا ښه کېږي یا زه به خامخا ښه کېږم، وارنټي راکړه دومره پیسې در کوم. داسې هم چېرته ډاکټر ته ویلي دي، حکیم ته هم ویلي دي، د هومیوپیتیک ډاکټر ته هم ویلي دي، چا ته هم نه دي ویلي. او چې دم له راشي هغه د قرآن او حدیث په رڼا کې ستاسو علاج کوي او هغه ته وایي چې مونږ خامخا ښه شو. یو شیز کې هم شفا نشته مګر بغیر د الله نه، یعنی الله په هر شیز کې شفا اچي. او دومره ده چې دا دم درود د قرآن او حدیث په رڼا کې وي، د ډاکټرو، د حکیمي او د هومیوپیتیک علاج په نسبت په دې کې شفا ډېره وي. نو ځان په دې خبره پوه کوي. او چې څوک تاسو دا خبرې کوي چې په وارنټۍ سره الله دا کار کوم دا کار کوم، نو داسې خلکو نه اجتناب وکئ، پرهیز وکئ او بالکل دغه خلکو له دم له مه ځئ. دا عقاید ستاسو هم خرابوي او خپل هم د دې سړي عقاید صحیح نه وي. جزاکم الله خیره.